السلام علیکم. زما ورونو داسې کار دی نن سبا په دې علم خان پسې خلک خبرې کوي چې یاره داسې چل دی او هغه دغه 5% دی او هغه په دې ښځې چلی. زه دا قسم خورم زما ویډیو کړې ده، زه په خپله بیمار وم د کینسره. اورې د خدای په نوم درته قسم خورم زما باندې 52 لک روپۍ قرضه وه او موږ لاړو بچي او ښځه او بچي مچي لاړو. موږ له ویډیو کړې الحمدلله موږ څه په پښتنو ورونو ډېر مدد کړی. ډېر بې غیرته خلک پکې وو چې هغوی پکې ما سره لکه غلط هغه ټلیفونونه به یې کوئ، غلط دغه کوئ. خو علم خان سړی ما ته چېرته دا نه دي ویلي چې یا ته پکې ما له پیسې راکړه یا پکې ته ما سره ستا د زنانه یو ځای دلته راشي. خو داسې بې غیرته خلک دی چې په د علم خان باندې په دې غریبو باندې د دې خلکو پیسې نه پرزو کېږي. مهرباني وکړئ دا ته زه قسم خورم او دا وخورم چې دا ښځه ولیدم دا په ټایم کې دام به مدد مجبوره به وه، مجبوره سړی دغه ته ځي د چا دا شوق نه دی مالونو چې زه دې لاړ شم خلکو ته دغه وکړم سوال وکړم یعنې زما ښځه لاړ شوې ده خلکو ته دې سوال وکړي. خو هر سړی مجبوره دی په ما 52 لک روپۍ قرضه وه. الحمدلله دې پښتنو ورونو د په مدد باندې ما سره کم نه کم 22 لک روپۍ مدد وشو. الحمدلله ما ته په خپل نمبر باندې راغلي، زما په نمبر باندې داسې غلطې خبرې یو وایي دا په دې ښځې چلی او په دې لوڼه چلی. نه وروره دا درته دا د خدای په نوم قسم خورم ته زما دې علت ته وګوره. زه خدای پاک دې دغه د قرضونو نه لږ ډېم کار اوس مله باندې 10 لک روپۍ قرضه پاتې ده. خو یاره د ده په دغه باندې مازه شوی دی. د دې ورونو داسې بې خونده غوندې خلک دی چې یاره د علم خان پاتې راشي او د غریبو څخه مدد ختم شي. مهرباني وکړئ د دې خلکو په دې خبرو باندې مه تېروئ او تاسو مدد علم خان څه نه کوئ، تاسو د الله د رضا مدد کوئ او تاسو د الله په نامې باندې رالېږئ د غریبانانو لا. اورئ نو تاسو له دا نه دي په کار چې یاره تاسو په دې علم خان پسې خبرې وکړئ. تاسو ګوره راولېږئ د الله په نوم باندې راولېږئ د غریبانانو باندې راولېږئ. اورئ د دې غریبانانو په دغه باندې راولېږئ. نو تاسو دا مهرباني وکړئ چې تاسو د دې خلکو پسې د دې خلکو خبرې مه منئ. دا یو څو کسان دي موږ ته په خپله په دغه باندې به ټلیفون وکړو په نټ په نمبر باندې کله به یې لور دی ویل کله به یې ښځه دی چلېږو. موږ د الله د نامې سوال کړی و. نن سبا چې ته ووایم په موږ ته کم نه کم 3 لکه رنګونه راغلي دي. خو یاره پکې دا پښتانه پکې موږ سره 400 کسو مدد کړې دا پیسې موږ ته میلاو شوي دي. یعنې کم نه کم 3 لکه ټلیفونه. نو په دې کې بې خونده خلک پکې ډېر دی. ډېر راته پکې دواګانې کوي او ډېر راته پکې کنځل کړي زما ښځې ته زما لوڼو ته کنځل کړي دي. موږ د الله د رضا مدد غوښتې چا څه بد خو نه کړي. د علم خان بد وکړل موږ خو چا څه بد نه وکړي چې ما ته زما ښځې ته ټلیفونه په نټ باندې کېږي زما په دغه باندې ویډیو باندې پیسې راغونډوي په چانده کې هغه خوري. بیا چې پسې موږ ویډیو جوړه کړله نو هغه دې بې غیرته خلکو بیا په ور کې چې یاره د دوی دا غلط کارونه کوي. نو مهرباني وکړئ تاسو دا مهرباني وکړئ د دې خلکو په خبرو باندې مه ګرځئ. تاسو کې امداد کوئ د الله د رضا کوئ او غریبانانو سره کوئ. نن سبا څوک د چا نه منګي نه ګوتو بنه وکړي خیراتي وایي چې سړي بچي نه دي او تاسو د خپل خولې نه دا کوئ خو تاسو د الله په نوم باندې ځان جنت ګټئ. نن سبا چې ښه کوئ د دې خلکو په دغه باندې خپل امداد غریبانانو سره کوئ چې وسم کېږي چې وسم نه کېږي دوا ورته کوئ. خو یاره دې خلکو په خبرو کې مه د اوسو ته مه وایئ علم خان ډېر روغ سړی دی او د ډېر ایماندار سړی دی نه زیناکار دی نه دغه دی. الحمدلله موږ 3 پیرې تللي زما بچي ولتلي دي خو الحمدلله موږ چې ته د ده نه داسې غلطه خبره نه ده واقعده امداد یې راته کړی که د 100 روپۍ لرو په هغه وخت کې به ما را کریم را کړې ده. داسې ټایم و چې ما سره کرۍ نه وه او که د کریم زما ورکړې ده ما ورته په ما سخته ده. نو زما سره پلان نه و او نه تاسو زما سره نیکان وي. تاسو د الله د رضا مدد وکړو زموږ په نمبر باندې کړی دی. الله دې تاسو په هغه جان کې قبول کړي او په دې جان کې خدای پاک دې تاسو سره یو ځای کړي. زما نمبر په دغه باندې دی او هغې باندې زموږ خپل نمبر ته ورکړی شوی دی. موږ سره پرې رابطه هم کولی شي په دغه ویډیو باندې. او مهرباني وکړئ دې خلکو په خولو باندې مه کوئ خپل مدد پرې نه دی غریبانانو څخه خپل مدد کوئ. دا بې خونده خلک دی بې ضمیره خلک دی په دې خویندې میاندې یادوي لوڼه یادوي خو دا په خپله داسې دي چې په بل سړي ته غریب سړي لوڼه خویندې یادوي ته ځان ته مسلمان وي او ځان ته پښتون وي مسلمان الله خدای تعالی
اوس خان چې ته په جومات کې کښېنه چې ته امامتي کوه چې ته نور چې ته نیک کار کوه نیک کار دې هم نه کېږي به چپ چا کښېنه غوږونه کاڼه که څوک هر څه کوي خو تاله نه دي پکار مسلمان د پښتنو نوم دې بدنام کړو زه کله یو ته ویل علم خان دله دی کله وایي دا بل کس یادې چې هغه غل دی هغه بېغیرته دی ما ورته ټلیفون وکړو هغه دغه وکړو اورې خو زما ورونو علم خان او دغه هر سړی په خپل وسه پورې پړې دا بل نه خو نه یو خبر خو دې علم خان چې موږ سره خپل امداد کم دی کړی دی خپل امداد یې نه دی کړی د الله تعالی دا مدد موږ ته شوی خو د ده په دغه باندې شوی دی علم خان په سره ته زه قسم کړم زه ته قرآن کړم زما نښه لوڼه وي اورې او په دې کې زه ډېر بې وسه وم او زه دلته تللی یم بلکل د کور کریان یې راباندې شاټ وي هر څه شاټ وي ما سره پکې د ده په څو باندې دې پښتنو مدد کوي زما نمبر یې پرې ورکړی او په دې نمبر باندې موږ داسې شوي چې ذلیله شوي ولې دا دوی وایي چې موږ د الله د نامې مدد غوښتی وو نو دې خلکو ته دا نه وو پکار چې یاره موږ ته پکې کنځل او وینا کول او کله به پنډ زما ښځې ترین کوو کله به څه کوو نو زما ورونو دې کې دا دنیا د خو پښتنو کې بېغیرته خلک هم ډېر پښتانه خلک هم ډېر کم سړی چې خور مور لړی دغه کوي نو علم خان پسې وسې کېږي امداد ورته مه کوه نیکي مه کوه د الله د رضا خو خبرې پسې مه کوه د اوس او سپکې خبرې پسې مه کوه دا به الله تاسو په هغه جان کې په کار کې چې نیکي هم کېږي نو ګوره هغه غریبانه په خپله لاس یې ورکوئ چې یو ویډیو راوړم چې اوس شي چې علم خان باندې مېزبان نشته اورې خو دا مه کوه چې یاره تاسو پاتې دا کله پاتې نر سړی د سړی دا السلام علیکم